प्रोग्राम کې هرکلی قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته موږ د بریک تلو نه وړاندې ویلي چې زوبا د ډسټریکټ شانګلې طرف ته د ډسټریکټ شانګلې چې کوم هډ کوارټر دی الپورې د دغه ځای ولس چې د کوم ستونزو سره مخ دی ګورو د فضل سبحان دا رپورټ بیا راځو په دې باندې خبره ده زه پروګرام ستاسو غږ د دغه ریپورټ سره زه فضل سبحان د شانګلې د ضلعي هډ کوارټر بازار الپورې نه دا وخت حاضر یم د شانګلې د کم ضلعي هډ کوارټر بازار الپورې چې کومه ده د دغه بازار خلکو ته چې کمې ستونزې کمې مسلې دي په دغه به د ننني ریپورټ کې د دغه مقامي خلکو سره خبرې اترې کوو دا وخت زما سره د شانګلې د دغه ځای مقامي خلک موجود دي د دې سره به خبرې اترې کوو چې دې ته دلته کې کمې ستونزې او کمې مسلې پیښې دي لمونږ دا خبره ده چې دلته دا هډ کوارټر دی تحصیل الپورې ده په دې کې د جنکو سکول چې دی د پنځم نه په پورته د جنکو د تعلیم دپاره ډېر غټ مشکلات دي دویمه خبره په دې کې دا ده چې موږ له د دې سکول منظوري راکړي او بیا دلته و چې دا نو دا د کلاس 4 نوکري چې دي دا شروع دي په دې باندې خلک تېره قسم خلک بزنس کوي د چا یو سره دلالیانې شروع دي که دا خبرې د عدالت چانې لکه څنګه چې په عدالت کې په خڅړې منې کېږي دې کې څه میرټ نشته ځکه دا د جارګوی نوکري ده نو هر غریب سړي ته به په دې کې سہولت میلاو شي د هغه حق به میلاو شي او د دې خبرې به یو دفاع وشي سبحان صاحب تاسو د مشرق ټي وي د ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې حالاتو کې په دې وخت کې مطلب ده چې لکه زمونږ د بازار او د ډسټریکټ شانګلې لکه مسایل لکه وخت په وخت رشوت کړي دي او بیا هم رشوت وایي د بازار خو لکه ډېرې زیاتې مسلې دي لکه د شانګلې لکه په سطحه به زه لکه خبره کوم ځکه زه ډسټریکټ شانګلې لکه د صدر په حیثیت د ټریډ یونین هم او د کمیسټان نمایندګي کوم لاول خو دلته په هډ کوارټر کې لکه واشرومونه نشته دی د دور دراز علاقې نه لکه خاص کر زنانه په گاړو کې یا په دغه کې راشي نو زموږ پبلک لیټرین د سره شته دی نو بعضې کسان ولري چې اشنا یا دفترو کې یا افسران وغیره دا چې دي هغې سره خو دفترو کې شته خو پبلک دپاره لکه لیټرونو لکه ډېر سخت کمی دی او هغه یوازې په هډ کوارټر کې نه زیاته خو لکه د هډ کوارټر مسله به زه کوم په هر بازار کې لکه د هغې لکه د واشرومونو ډېر لکه انتهایي کمی دی دا وشي د دې دپاره موږ مختلف فورمونه هم استعمال کړي ډي صاحب سره دې کې موږ سره لکه کنزیومر جج صاحب هم لکه یو ځل دغه کړی چې لکه تاسو دوی له ځمکه پرووایډ کړئ په دې هډ کوارټر کې د هغې دپاره لکه جدوجهد هم شی دی هغه پټواریانو دې کې موږ له خپل دغه راکړل دي خو هغه واشرومونه تر دې وته په ډسټریکټ شانګله کې لکه خاص کر هډ کوارټر کې لکه دا نه دي کړی شوي د هغې زما سره لکه ریټن کې لکه دغه هم پراته دي چې هغې دي کوزې کې لکه دې هغه سره موږ له ریټن کې یو 2 کنالو ځمکې لکه خبره مو شوې وه دویم نمبر خبره زموږ دا ده چې په دې بازارونو کې لکه چې دی لکه په ټول شانګله کې او خاص کر هډ کوارټر کې نلی نشته دی که نلی شته فرض کړم په هغې منې هر کال لکه د ریمینډر پیسې هم وځي پای کې موږ مختلف وماتم کال دی لکه موږ مختلف فورمونو ته هم ځو انتظامیه ته هم یو ټول هر ځای چې کوم لکه زموږ وس شی هغه فورمونو ته موږ تللي وو او هغه خبرې موږ چتې کړي دي نلی خو اول دلته کې لکه شته دی نه او که شته مله دې بیک سیټ تاسو اوس بیمه هغه نلو مې د ریمینډر پیسې 2-3 ځله وتل دي که پیسې پرې راشي خو هغه نلی کې لکه اوبه نه پاس کېږي د دې بازار ته که ته لاړ شې پمپ سره اخري سر ته ته لاړ شې لکه دا نلۍ لکه چې کومې اوبه راغلي اوبه لګول پاس کېږي نه بیا چې پاس هلته کې نلۍ نشته په پورې بازار کې داسې پل نه پورې وګورئ د سوات په دې روډ باندې کالج روډ باندې ټوله تاسو وګورئ په دې کې نلۍ نشته که ټوټه پوټه لږې ډېرې شته د هغې د صفۍ لکه سره لکه څه انتظامات نه کېږي موږ وختن فوختن لکه دغه ته ټیمې ته هم ویلي دغه ته هم ویل دي بیا ګندګیرۍ او د صفۍ لحاظ سره ځای په ځای لکه دغه پراته دي صرف هغه پټو شیشن دی نور مطلب لکه موږ د هغې لکه دغه چې څونه کړل نو که هغه وخت په وخت موږ هغو ته ویلي هم دي نشاندهي ورته هم کړل دغه هم کړل دي ډېر لکه د بلې درېیمه مسله دا ده چې د هواره کوتو دپاره موږ لکه درخواستونه هم ورکوو دغه هم ورکوو خو په هغې وختي تور لکه کار وشي خو بیا لکه هغه مستقل تور لکه هغه کول غواړي نه هغه هم نه دي کړی شوي بل زمونږ د درېیم نمبر لکه اهمه مسله چې د اوبو ده د اوبو د لالخانې خو موږ په 21 صدۍ کې هم هغې کې هم لکه موږ په مختلف فورمونو ته تللي وو لکه دغه کنزیومر جج سره موږ هم تللي کیسونه میسونه دا هم کړل دي بیا پبلک هیلث ته موږ تللي وو ایون دا چې د تېر شوي کال کې لکه زمونږ دا مین لاین د بازار چې کوم دی بند شوی موږ 24,000 روپۍ چنده کړله او هغه چنده باندې خپل پیپ لکه اوس لګول هغې ته نور د هغې لکه کم نوکران وغیره دا چې دي لکه د هغه اوبو د مرمت په نوم باندې هم پیسې وځي 3 زره دا هم چل شوی دی تېر شوي ځل باندې هم د ریمینډر پیسې راوتلي هغې پسې موږ تللي وو نه هغه یو ټیکهدار یو تاړی بلې بل تاړی بلې بل تاړی خو په 21 صدۍ کې هم لکه په دې بازار کې کالونۍ والا دا خلک چې څونه دي موږ وټول والا هر یو کس چې دی نو په هغې کې موږ د الخاني د خوړ د هر شي لکه اوبه چې دي هغه راځي او موږ د په 21 صدۍ کې هغه لکه دغه کوو
په دې بابت کې دې مسلو د لپاره موږ مله لکه چوکۍ سوزې د چې ګورنمنت کې وسوم لکه او داغه نه بیا په زور اپیل کوو ډي سی بل موږ دغه ورکړل دي موجوده ډي سی بل تیر شوی سره هم اي ډي سی سبل هم هغه مسالې چې کوم دي موږ هغه په ریټن کې ورکړل دي تیر شوی د حکومت کې موږ ورکړل دي هر فورم ته موږ هغه رسول دي دای کوم منستان دي هغه ته موږ خبري رسول دي خو وسم لکه په دې بازار کې ته وګوره چې په دې ټولو کې په دې کالونی کې په ځای لکه هغه غنده او به موږ استعمالو داغه لپاره یو سروې موږ سره دا انجینیر سره موږ تلیو او موږ بل د بیا کلی لکه چې کوم دغه هغه ځای لکه وبلګي صفادي دغه هغه لپاره هغه دغه تیار کړل دي خو داغه لپاره موږ دغه دفتر زور ازو خو لکه دغه لپاره د صفا او بو سیستم دلته کې بیا هم نشته دغه هر څه تیار شي دي بل خدمت بل خبره دار چې لکه په دې موړ کې مخامخ بره یو ټینکۍ جوړه شوې ده هغې دپاره 30 لک روپۍ په هغې باندې دې محکمې ویستل دي او هغې څه لیکل دي چې بازار الپورۍ کالونۍ الپورۍ جینډ ایریا نو تا هغه موړ کې اوس سین کې د هغې نه لکه موږ هم دغه درخواستونه یو ځای ته بل ځای ته ټوټو ته لیږل دي خو د هغې لکه مطالعه موږ ته لکه د هغه ټینکۍ نوم لکه اوبه دې بازار ته نشته او هغې کې هغه دغه لیکل دي چې هغه مرمت باندې ریبلیټیشن لکه چې 30 لک روپۍ وتل دي هغې کې درخواستونه موږ ورکړي انکوایریانې پکې هم شوي دي موږ ورسره هم لکه پیش شو خو دې بازار ته د هغه ټینکۍ نه دې ځای نه لکه اوبه نشته دی او د صفۍ مطالعه هم لکه ټول مسایل چې کوم او یو خبره سره بله میټ کوم ستاسو په دې وساطت سره چې په ټول ډسټرکټ کې د بازارونو کې نالو او د واشرومونو او د صفا اوبو انتظامات کدا حکومتو کې زموږ پر زور مطالبه ده چې لکه دا دغه کې د خلکو ته عوام ته بدل لکه مشکلات کم شي ډیره مهرباني جی دا مخامخ چې دا سیول کالونی الپورۍ دی جی او دینه بره ته ډېرلې آبادي ده زمونږ په هډ کوارټر الپورۍ کې چې کوم پرایمري سکول دی نو هغې کې دا ډسټرکټ ګورنمنټ لګېدلی دی هغې کې پناهګاه جوړه کړې ده نو هغې کې ماشومانو ته دا تکلیف دی چې جی هغه کمره چې کوم د هغه پناهګاه ته ورکړی شوی ده او ماشومان بهر نستی یو دغه کې زمونږ الپورۍ چې کوم سکول دی کې یو دا مسله دویمه دا مسله ده چې هغې دی یو حال جوړ کړی دی عموما پای کې د ایجوکیشن ډپارټمنټ میټینګونه نو هغې هم دغه د سکول او دا ټول داسې نه کېږي ځکه چې یار هغې یو ماحول پکاري او دغه پکاري درېیمه دا ده چې یاره دا ډسټرکټ هډ کوارټر دی د شانګلې الپورۍ او بدقسمتي دا ده چې دلته د فیمیل لپاره د ماشومانو دپاره جینکو دپاره هغه پرایمري سکول هم نشته چې او دا د پښتو معاشره ده پنځمه پورې خو پرایمري هغې یو ځای ووي خو په هغه بیا چې ده نو هغه تعلیم پرېږدي ځکه چې تقریبا دلته د 200 نه سیوا لکه کورونه دي او د دې دپاره څه قسمه دغه نشته نه زموږ وسه پورې چې کوم منتخب خلکو هغه هم سوچ نه یې کړی او نه حکومت او نه ډپارټمنټ هم لکه د دې دپاره څه دغه نه یې کړی دلته د سکلو د اوبو ډېر غټ تکلیف دی ځکه چې تیر شوي موږ ته اکسین په خپله دا خبره کوله چې یاره دلته 14 سکیمونه شوي دي هغه چې دلته کم خلک با اثر خلک دی دلته نږدې د یونین کونسل ناظمان دی هغه روپۍ چې دي مقصد جیب کې کیدي او شیز او هر څه چې دی مقصد دا په هوا کې هر څه وباسي نو دا چې دا د ضلعي هډ کوارټر دی کم سے کم لکه دا د انتظامیه دپاره د محکمو دپاره شرم خبره ده چې یاره د ضلعي هډ کوارټر کې لکه مقصد دا دی د تعلیم او وسره د سکلو د اوبو له دې چې دا دومره بدتر حالات دي نو لرې پرتې علاقې چې دي نو د هغې خو بیا زه څه ووایم چې هغې کې یوازې داسې منیټرنګ ځکه چې دلته ډي سي ناست دی دلته ټول افسران ناست دي دلته د تمامو ډپارټمنټ هیډز ناست دي او دومره لکه بدقسمتي ده او لکه کار نه کېږي او باقي خو ډېره لوی ضلع ده نو ما ته نه ښکاري چې یاره نور علاقې کې بیا لکه کار کېږي جی ګرانو کتونکو دا وخت ما سره ډسټرکټ فیشریز کم ډایرکټر چې دی د ضلع شانګلې هغه را سره موجود دی د ده سره به د ده نه به پوښتنه کوو چې دا کم خلک چې دا ګن د خوړ ته غورځوي دغه خوړ کې چې کم میان دي د دې په صحت څه اثر پرېوځي دغه شانې دغه خوړ ته کډرې او نور قسمه کمی ګنده نالۍ چې دي دا هم دغه خوړ ته ویستلی شوي دي چې دغې نه دغه خوړ دغه اوبه خلک استعمالوي او د هغې نه بیماریان هم خورېږي او بل طرف ته په دغه میانو باندې څه اثر کېږي د ده نه دغه باره کې پوښتنه کوو ډېره مننه سبحان صاحب ستاسو د راتګ دا داسې چل دی چې څومره پورې ګندګي دغه کېږي یو خو د قدرت د طرف نه دا چې بارانونو مقدار ډېر کم شو د هغې سره د اوبو هغه والیوم چې دی نو هغه هم ډېر زیات کم شو بل طرف ته ډېره د خطرناک خبره داره چې دا آبادي ورځ په ورځ باندې ډېره په تیزۍ سره په دې کې اضافه راځي زیاتېږي نو اکثر موږ ګورو چې د خلکو د غټ غټ کورونه جوړ کړي او د هغې کډرې هغې به بیا دغه نه کوي کډر نه جوړوي او ډایرکټ د هغې هغه سپلای چې نه هغه اوبو ته نو ډېره ښکلې اوبه خدای پاک موږ له راکړله خو ډېر د افسوس خبره ده
چې هر قسمه ګن مونږ راولو هغه د قدرتي اوبو ته غوځارو. نو د دې سره د میانو په صحت باندې د نه صرف د انسانانو په صحت باندې بلکې کم لوکل میان چې دلته کې دي هغې ته هم سنو ټراوټ ویلی شي لکه هغه هم د پاکو اوبو ماهی دی. نو څومره چې پلوشن کیږي او خاص کر د انساني ګن او دا نور نو په داغي باندې ډیر زیات اثر غورځيږي او په هغه میانو باندې مختلف بیماریاں راځي او ډیر تباہي داغي نه جوړیږي. نو زما د خلکو ته اپیل دی چې مهرباني دیو کی او د ګورنمنت سره د پدې کې مرګرتیاو کی او زه په ځای چې کم غني او هغه ډایرکټ دغه تکینو هغه د زه تر رسي او د دې سره به د اوبو دغه بچي کمی پاکي اوبه چې دا نه ګنده کیږي. نو د دین نو یوازې دا نه چې د انسانانو په صحت هم ډیر زیات هپاتایټس بي سي وغیرہ دا مرزونه تیم جوړیږي. خو د میان چې دي دام د الله تعالی یو مخلوق دی او خدای پاک باندې رحم کړی دی ځکه چې دا ډیر د یو خوبو میان چې د ډیر لوی فائدې د انساني صحت لپاره نو هغه سره متاثر کیږي او پای کې مختلف بیماریاں راځي او هغه بیا انډایرکټلی په انسانانو باندې هم دغه اثر د غشيري په دی باندې باغداري څه شي. نو کومنګ دا غندونه او دا کنټرول کو نو ان شاء الله دا قدرتي وبو کې چې کم میان کیږي نو دا هم زیات شي او بیا به هم د خلک خورینو ډیر خدغه به اثر به. جی کتونکو دغه ریپورت تاسو وکتلو د شانګلې د ډیسټریکټ هډ کوارټر الپورۍ چې کومې مسلې وي دغه خلکو دغه مسلې بیان کړي. په دغه کې د ټول نه غټه مسله د ماشومانو جنکو د تعلیم و چې دلته کې پرایمري سکول نشته. دغه شانې دلته کې د سکلو د اوبو صفا اوبو مسله ده. دغه شانې دلته کې د ټي ایم ای د طرفه د صفایي او دغه خلک چې دي دغه ګن چې دی هغه صفا اوبو ته غورځوي. دغه مسلې دي. بل دلته کې بله اهمه مسله د لیټرینونو ده چې کوم ډیسټریکټ هډ کوارټر الپورۍ ده دې ته د بهر علاقو نه هم خلک راځي خو دلته کې دغه لیټرینونه څه قسمه نظام دلته کې نشته. پکار ده چې دغه باندې زمونږ کم ډیسټریکټ انتظامیه ده هغه هم په دې باندې اکشن والی او شوکت یوسفزی چې کم منتخب نمایندگان دي د دې علاقې هغې ته دغه خلک اپیل کوي چې د دې ډیسټریکټ هډ کوارټر الپورۍ له کم از کم د جنکو د تعلیم دپاره چې دغه د ماشومان د تعلیم نه بهر پاتې نشي دلته کې دغه پرایمري سکول منظوري ورکړي. پروګرام به نور په مخ کې به تاسو کتو د الپورۍ علاقه وا د شانګلې ډیسټریکټ هډ کوارټر دی. د دغه ځای ولس چې د کوم ستونزو سره مخ دی هغوی هم د خپل منتخب نمایندګان چې کوم په صوبایي اسمبلی کې ناست دي د هغوی نه مطالبه لرله چې یاره تاسو موږ سره بیا دا وعدې کړي دي دا خو ستاسو خپله آبایي حلقه ده په دې ځای کې تاسو اوسیږئ هم او بیا راځي او دغه سیلګریزه ښایسته سیمه چې ده د دغه مشکلات د سکول نشتوالی د پرایمري سکول نشتوالی په دې جدید دور کې چې دی دا یقینا چې د دې حکومت په کارکړتګۍ باندې او د دوی په تعلیمي ایمرجنسي باندې چې دی یو سوالیه نښه ده او د دغه حکومت نه چې کومه ګیله لري دا خلک نو یقینا چې دا په ځای ده او د دغه خلکو مطالبه هم په ځای ده. دغه ماشومان جنکۍ چې دي هغه د سکول نه د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. دا د پاکستان مستقبل دی او دا د پاکستان مستقبل چې د تیارو طرف ته روان دی او تیارو کې پاتې کیږي. نو یقینا چې دغه ځای کوم منتخب نمایندګان دي څنګه چې د خلکو مو ویل چې زموږ کوم صوبایي وزیر دی شوکت یوسفزی صاحب نو یقینا چې هغه به دا پروګرام وګوري او د دې خلکو د آواز واوري د دې خلکو د مسله واوري یقینا چې په خپل باندې به هم کتلی نو د دې مسلې د حل کولو لپاره پکار ده چې هغه کوشش وکړي او د خصوصي تور د خپل علاقې لپاره د خپل خلکو لپاره کوشش وکړي ځکه چې دغه خلکو ډیر امیدونه دي د خپل علاقې چې کوم منسټران دي د هغونه ډیر زیات امیدونه لري چې د دې مسلو په حل راوباسي. په دې ځای لپاره به د سکول تنظیم وکړي چې یاره جنکو ته سکول جوړ کړي. د دې سره د نکاسۍ چې دی د هغې سیسټم هم خراب دی د سکلو د اوبو سیسټم هم خراب دی. دغه شان چې کوم ځایي خلک دي هغوی هم د دغه ځای د صفایي خیال نه ساتي ځکه چې کوم اوبه دي د هغوی ګنده اوبه راایستې دي سیندونو ته او د سیند کې چې دی دغه ګند غورځېدو نه وجې چې دی میان چې دی هغه مړه کېږي د هغوی نسل کشي کېږي نسل په ختمېدو دی. د دې سره چې دی دغه د خلکو د صحت لپاره هم نقصان دي او دغه اوبو چې دي دغه کم پټو ته ځي کم ځایونو ته ځي نو هغې ته هم نقصان رسوي. یقینا چې دا مسلې چې دي دا به دغه چې زموږ منتخب نمایندګان دي کم صوبایي حکومت دی او کم دغه چارواکي دي هغوی ته دغه خلکو بیا مطالبه کړې ده. خو دا پیره د زموږ آواز چې دی دا به یقینا چې دغه خلکو غوږونو ته رسېدلي او دا مسلې چې دي د پاملرنې وړ دي. ضرور ده چې په دې باندې پاملرنه وکړي او د دې خلکو دا مسلې حل کړي. قدرمنو کتونکو د پروګرام دریمه برخه کې به ځو د بره دیر طرف ته خو د هغې نه وړاندې موږ سره وخت شوی د وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.